31 جنوري باندې چې دی د بلوچستان غ 12 شهرو باندې 12 شهرو باندې چې دی فتنة الهندوستان د کم انډین پروکسیز دی هغه حمله وکړي په لاس کې بازی کوي خپل چې دی کم سیاست دی د دې قوم پرسته سیاست چې دی هغه ډوبويږي هغه چې بچاونګ لپاره دا چې دی اوس هغه بیانیه پیش کوي ته کم چې اسما جهانگیر کانفرنس کې ډراما لګیدلی او په هغه کې چې دی پاکستان خلاف سټیټ خلاف دی کانفرنسونه کوي په دې کې چې کم خلک شینی چې هم ګیسټ شینی هغه داسې خلک دی مخته د ایمان مزاریک شنول او هغه بعد چې دی اختر منګل رنګ خلک شنوي او بي واي سي چې کم نیریټیو جوړي هغه درواغ نیگیټیو دی هغه درواغ وای اصل کې چې کم میسنګ پرسن دی لاپتا افراد د ګرد غرو کې دی د ګرد بیلې کمپو کې دی تدا وګوره چې کم د دهشتګردو خلاف کاروایان کیږي هغه کې چې کم خلک چې دی جانوم واصل سي هغه نوم بیا چې دی د لاپتا افراد په لیست کې راځي او بیلې داوا چې دی هغه مسترد کوم هغه بلوس ولز بلوس عوام همدرد نه دی هغه بلوس عوام دشمن دی بھارت پکس چې دی دا کارونه کوي دا شیان کوي او بھارت دا وجہ سا کې پاکستان یو خوشحال ملک نه جوړ سي پاکستان مستحکم نه سي خېچاره ملګرو ستړي مشه تاسو ګورئ وایټ نیوز پښتو زه یم وقار علي شاه لیدونکو اوریدونکو نن خبرونه چې کوم دا د بلوچستان د صورتحال په اړه باندې دا تاسو په دې ورستو کې ولیدل چې هلته کم د ترهګرو یا فتنه الهندوستان لخوا حالات خراب کړي شو په دغه ټولو باندې به نن بابر یوسفزی صاحب څوک چې د بلوچستان حکومت په خوانی ترجمان دی هغوی په دغه باندې رڼا اچوي راځي چې هغوی ته هرکلی وکړو بابر صاحب ډېره مننه ډېره زیاته مننه بابر صاحب په 11 جنوري باندې د فتنه الهندوستان ترهګرو د بلوچستان په 12 ښارونو کې حمله وکړې دغه حمله د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا ډېر زر ناکامه کړې شوې تاسو څه نظر لرئ بسم الله الرحمن الرحیم زه ټوله مخه ستا شکریا ادا کوم ستا چینل شکریا ادا کوم ته بلوچستان رنګه سنسټیو ایشو کې خپل په پروګرام کې خپل په چینل کې ځای ورکړي جی بالکل 31 جنوري باندې چې دی د بلوچستان غ 12 شهرو باندې 12 شهرو باندې چې دی فتنة الهندوستان د کم انډین پروکسیز دی هغه حمله وکړي او هغه دا کوشش وکړي د ګرد چې کم سټیټ ماشینری دی هغه ته يرغمال به وکړي او چې د کم انسټیټیوټس دی ګورنمنت غا کم اسټس دی هغه ته يرغمال به وکړي بلوچستان خون سره چې بازی وکړي او یو خوف هراس پیدا وکړي لیکن الحمدلله مو سکیورټي فورسز الرټ مو سکیورټي فورسز ته د تھریټ غ معلوم او مو سکیورټي فورسز الحمدلله د دې د سازش ناکام کړي لیکن اصل خبر دا دی د څه وجہ دی کې دونه غټ چې دی د حمله وکړي دهشتګردان فتنة الهندوستان فتنه چې دی وجہ څه وجہ وجہ دا دی کې پاکستان چې دی مارکای حق کې انډیا ته ډیر غټ شکست ورکړي او انډیا ته معلوم شو چې هغه پاکستان افواج پاکستان سره ډایرکټ جنگ نه سکوي سي اوس انډیا چې دی خپل پروکسیز ته بلوچستان کې اکټیو کړي دی فنکشنل کړي دی هغه پروکسیز ته ویلې دی د پیسې واخه د روپې واخه بي ال ته ویلې دی بي ال اف ته ویلې دی ټي ټي پی ته ویلې دی د روپې واخه ورسره بلوچستان حالات را خراب کا بل لیکن الحمدلله د کم بلوچستان عوام دی هغه پر سکیورټي سره شانه بشانه ولاړ دا او هغه ته معلوم ده د فتنة الهندوستان خالی بلوچستان امن خراب غواړي نور یو شی نستنه د نظریات جنگ دی نه یو قومیت جنگ دی نه بلوچیت جنگ دی یو شی غ جنگ نه دی زه خپل کوټه کې اوسې جماعت حالات معلوم ده بلوچستان غ کم عوام دي چې کم پڑھا لیکھا طبقه د ذی شعور طبقه هغه دا وای موږ پاکستان سره خوشاله یو موږ ته بلوچستان کې چې دی هر شی ملاویږي نه دلته احساس محرومي ستا نه حقوق په نامه یو شی ستا خدا ګرد چې دی بھارت سازش شو بھارت دی ته سپورټ کوي بھارت دی ته پروموټ کوي تاسو ته معلوم ده کې دی کم کله دم تنظیمان چې دی بي ال دی بي ال اف دی د دې غ بیس کیمپ چې دی ګرد افغانستان کې دی خدا بھارت یو کوشش یو کوي لیکن الحمدلله مو سکیورټي فورسز الرټ هغه ګرد حمله رکھنا ناکام کوي او بلوچستان عوام چې دی د اوس حکومت صدا غواړي فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر صاحب صدا غواړي چې یو هارد سټیټ را جوړ سور د دې خاتمه وکړه په دغه دوران چې کله دغه هیروب 2 اپریشن دغه له نوم ورکړو په دغه کې زنانه استعمال شوې دي او دغه ویډیوز موږ په سوشل میډیا باندې کتلې دي دغه زنانه به دغه ترهګرو نه څنګه بچ کولی شي اصل کې دا هیروب 2 نه دا سندور 2 دا ګرد انډیا پلانینګ دا ګرد انډیا سټریټجی جوړ کړی انډیا د سکرپټ ور کړیو کې ته ورشه دا رنګ یو اپریشن شروع کړ هغه ته هیروب 2 نوم ورکړ لیکن په ریالټي کې دا سندور 2 اور دی بالکل دا کم شی چې دی استعمال کوي دا نه بلوچستان روایت کې د شیستان اسلام کې د شیستا د شیس چې دی سوک جنگ کې یو سوک نه استعمالي زی شعور طبقه چې دی یا اخلاقی طور په چې دی بلوچستان چې دی هغه ډیر شه مطلب کلچر لري روایت لري تاریخ لري د اول وار چې دی د بي ال اي والا چې کم درندې دی د شز را استعمال کوي او د دې څنګه را استعمال کوي د خپل په مرزي باندې د عمل نه کوي شاسب د دې باندې چې دی نظریات نه د شز باندې دی خالی شز ته بلیک میل کوي هراس کوي دی ته ډرګ ور کوي آیس ور کوي هیروین ور کوي نشه ور کوي د دماغ چې دی هغه اړي او هغه بعد د استعمال کوي خو زه دا شی غډیر سخت مزمت کوم اور د بلوچستان چې کم مور پلار دی دالته چې کم پیرنټس دی هغه سره ریکویسټ کوم چې خپل کوچنی باندې خپل لور باندې نظر ساتي صحیح د اقوام متحده یو اداره د یوناما په نوم باندې هغوی رپورټ جاری کړی دی چې په افغانستان کې د پاکستان لخوا وایي چې فایرینګونه کیږي او په هغې کې سویلین ژوبل کیږي
خو هغوی پکې دغه د پاکستان لخوا چې د افغانستان لخوا چې کوم پاکستان کې دراندازي کیږي هغه پکې اګنور کړی دا هغه پکې نه د بیان کړی. تاسو دغه څه نظر لرئ؟ زه د دې سټیټمنټ غا اول خو مذمت کوم او یوناما چې دی ون سایډډ پکچر ښکارا کوي دوړه سایډ نه ښکارا کوي. تاسو ته معلوم د پاکستان چې دی 40 کال د افغانیان غا میزبانی کوي هغه کو ملک جنگ شروع هغه دلته مو چې دی خپل په ملک پناه در کوي افغان پناهګزین دلته یو انساني په همدردي باندې یو مسلمان ملک دی هغه د باندې اوس چې کم ټایم افغانستان کې د رژیم چینج راغلی دی یو چې دی امیچور ګورنمنت راغلی دی هغه څه کوي هغه چې دی افغانستان سره پاکستان حالات به خراب کوي. هغه دا ټایم افغان ګورنمنت چې دی هغه بھارت پروکسی جوړ شوی دی هغه بھارت په کہنے کې بل پاکستان حالات به خراب کوي. خو بلوچ افغانستان خاصه پاکستان کې انوالومنٹ کیږي افغانستان کې تشکیلونه جوړیږي هغه پاکستان کې راځي سوسایډ بمنګ کوي خودکش حمله کوي حالات خراب کوي. خو پاکستان بحیثیت خود مختار ملک اور اټمی ملک دا حق لري چې خپل ډیفنس یو کوي. دا ون سایډډ ریپورت دی پاکستان په خپل په ډیفنس کې هغه ته وارننګ ورکړی دی د خواته مہاراجا ازما ملک مارا دا د فینسینګ چې لګیدلې دي د مامات کوا دی چې راځي موږ حق لرو کې دی هغه دهشتګردو باندې دهشتګرد باندې نوٹ عام پبلک باندې نه دهشتګردو باندې موږ چې دی خپل په ډیفنس کې دا شان کو. لیکن د یوناما ریپورت چې دی ون سایډډ دی او د دې ریپورت غډیر سخت مذمت کوم اور د دنیا ته دا وایم چې پاکستان یو پر امن ملک دی. موږ په دهشتګردي خلاف په دهشتګردي جنگ کې 90,000 سزای جانو غ قرباني ورکړې دي. د موږ قرباني د ډیر غټ سیکریفایس ده په دنیا امن لپاره. خو د افغانستان سره یوناما غ یو الزام دی د دې الزام غ ډیر سخت مذمت کوم. په دې ورستۍ کې چې کله په لاهور کې د اسما جهانگیر په نامه باندې یو کانفرنس شو په هغې کې د اختر منګل دغه بیانات هیواد د ماتولو چې کوم خبرې هغوی کړي دي آیا دغه د بی ال ای او د فتنه الهندوستان دغه بیانیه نه ده؟ بالکل هغه بیانیه ده. اختر منګل چې دی ماته داسې معلومیږي چې هغه اوس چې دی فتنه الهندوستان بی ال ای او بی ال اف په لاس کې بازی کوي. خپل چې دی کم سیاست دی د دې قوم پرسته سیاست چې دی هغه ډوبویږي هغه چې بچاونګ لپاره دا چې دی اوس هغه بیانیه پیش کوي. ته کم چې اسما جهانگیر کانفرنس کې ډراما لګېدلی او په هغه کې چې دی داسې خلک په سټیج کې ناست او ډېر امیچور خبرې وکړي زه هغه خبر مذمت کوم. دویم خبر دا دی اختر منګل صاحب چې هر کله حکومت کوي چې اختر منګل ته فندونه ملاویږي اختر منګل غګر د کارونه کیږي هغه ټایم خو هر شی سم دی چې اختر منګل صاحب حکومت کې نه بیا اختر منګل د سټیټ ته بلیک میل کوي سټیټ خلاف خبره کوي. اختر منګل صاحب چې دی هغه کریکټر چې دی هغه ډبل سټانډرډ دی هغه منافقانه کریکټر دی هغه خالی خپل فائدہ غواړي. اوس او دا وګور اختر منګل صاحب چې دی په عمران خان په حکومت کې هغه اتحادی او کم ټایم چې عمران خان خلاف چې هغه عدم اعتماد رالی د بل خواته ولاړی سو وجه ولاړی خالی پیسو لپاره ولاړی. د دې یو ور دی جاوید منګل هغه لشکری بلوچستان هیډ دی هغه چې دی بلوچستان کې انسرجنسی سپورټ کوي. اختر منګل هغه خلاف ولې نه گئی اختر منګل هغه خلاف ولې خبره نه کوي. اختر منګل کریکټر چې دی هغه ډیر 2 نمبر کریکټر دی. اختر منګل ډیر غټ قومپرست منافق یو لیډر دی هغه خالی خپل چې دی منافقت کوي. بل یو شنستا اسما جهانگیر کانفرنس کې چې د کم خبره کړې دي د دې ذاتی پرسنل خبر دی د بلوچستان عوام خبر نه دی د بلوچستان ولس خبر نه دی د بلوچستان ملګری خبر نه دی د دې ذاتی خبر دی. بلوچستان چې دی پاکستان سره خوشحال دی او اختر منګل دا وار بلوچستان عوام چې دی بلوچستان ولس چې دی کمپلیټ ریجیکټ کوي. اختر منګل قومي اسمبلی کې ټوټل 1 سیټ لري او صوبایي اسمبلی کې هم 1 سیټ لري. د دې نمائندګي هم نشته او د حق نه لري چې د پاکستان خلاف دا خبرې وکړي. صحیح د دغه قسمه کانفرنسونو په ولس باندې اثر دی. بیا د بی ال ای بی ال اف لخوا په یونیورسيټو کالجونو کې هم ځوانانو چې کوم ذهن سازي کیږي هغه به څنګه بچ کو دغه شاه صاحب خبر دادی دا رنګ کانفرنس چې دی د درې سلور کال سره د اسما جهانگیر کانفرنس فالو کوم ماته دا سم معلومیږي دا پاکستان خلاف کانفرنس کیږي دا پلانټډ پاکستان خلاف سټیټ خلاف د کانفرنسونه کوي. په دې کې چې کم خلک شینی چې هم ګیسټ شینی هغه دا خلک دی مخته د ایمان مزاریک شنولي او هغه بعد چې دی اختر منګل رنګ خلک شنوي دا ډیر جې کنټروورشل او متنازع کانفرنس دی. اور دې ته 100% ګارانټي سوایم چې کم فندینګ کیږي هغه پاکستان خلاف چې کم ایجنسیز دی هغه دې ته فندینګ کوي. پاکستان کم خلاف ملکونه دی هغه دې ته فندینګ کوي. اور دې ته ورسره یو تماشا ولګو دنیا ته چې دی پاکستان غا نیگیټیو ایمیج را ښکارا کا. دویم خبر تا کړی دی چې یونیورسيټیز او کالجز کې چې د کم بی ال ای بی ال اف چې د کم خپل نیریټیو چې دی هغه کې سیپریټ کې پلاوي په دې په حواله سچ دی. بی ال ای او بی ال اف چې کم نیریټیو دی هغه درواغ نیریټیو دی هغه فیک نیریټیو دی هغه کې حقیقت نشته. ما ته وخت هم ویلو چې بلوچستان کې ناحقوق جنگستان بلوچستان کې چې دی حقوق کمیستان وسایل جنگستان د بلوچستان جنگ چې دی دا خاص الخاص د سټیټ جنگ دی. دشمن دا کوشش دی چې بلوچستان په ایریا وایز پاکستان غړ سره غړ صوبه دی د بلوچستان ته چې دی پاکستان سره جلای کوي ریکورډینګ انویسټمنٹ رکاو کوي د دې دا کوشش دی سی پیک کم انویسټمنٹ دی هغه به رکاو سي. لیکن ان شاء الله دی ګرځ کم پروګرام دی کم د دې پلانینګ دی هغه ناکام کیږي. اور ان شاء الله بلوچستان یوت چې دی هغه ماته معلوم دی موږ یوت کې موږ بلوچستان کې موږ کوئټه کې اوسې جو بلوچستان یوت چې دی پاکستان سره دی نه بی ال ای سره دی نه بی ال اف سره دی هغه ته معلوم دی د فتنې دی او د فندینګ ملاوي دی د پیسې ملاوي او
د پیسو لپاره ډالر لپاره د حالات جوړوي. څنګه تاسو د ځوانانو ذکر کوئ د بلوچستان حکومت لخوا د ځوانانو د پاره سي اقدامات کیږي د هغوی د مستقبل لپاره یا د هغوی د مثبت سرګرمیانو لپاره؟ سرفراز بګټي حکومت چې د ځوانانو لپاره ډیر کار کوي. اوس چې د سرفراز بګټي صاحب لیبر ډپارټمنټ کې یو پروجیکټ راوړی دی، هغه 30,000 ځوانان ته د باندې ملکو کې یاستي ټریننګ ورکوي، سکل ورکوي، نوکریان ورکوي، مطلب ود آؤٹ یو घंटे د نن آنلاین ټیسټ را پاس کتا ته آرډر ملاویږي. اور صوبائی حکومت ډیر زیات کارونه کوي، لیکن چې کم فتنه الهندوستان دی دا شی هم ګورو کې هغه ته هم شاسه ډیر زیات فنډینګ ملاویږي، هغه سره هم خلک چې دی ډیر سپورټ کوي او هغه دا کوشش کوي چې ځوانان چې دی ریاست سره مایوس کوي، ملک سره مایوس کوي، حکومت سره مایوس کوي. لیکن ان شاء الله ما ته دا یقین لرم، د امید لرم، د ایلار لرم کې کم صوبائی حکومت دی، کم فیډرل گورنمنٹ دی، کم چې موږ سټیټ دی، هغه ځوانان لپاره نو شا پروجیکټونه راوړي او ان شاء الله هغه کم پلانینګ دی هغه ناکام کوي. په بلوچستان کې د لاپته افراد چې کمې قصې روانې دي، کم کیسونه دي، په هغې کې د بي واي سي خپل یو موقف دی، خو د حکومت چې کم موقف دی هغه دا دی چې وایي دغه خلک په ترهګرۍ کې انوال دي یا وروستو هغوی غرونو ته تللي دي او د هغه ځای نه بیا ترهګري کوي. دغې ته په کوم نظر ګورئ تاسو؟ شاه صاحب اول خبر خدا دی بي واي سي هو از بي واي سي and who lead the BYC چې دی دا کنفرم خبر ده، هغه BLA غا پولیټیکل وینګ دی، هغه خالی چې دی دا چیش خبره کوي، تشدد خبر کوي، هغه چیش خبر کوي، درواغ خبر کوي، هغه دشمن کم بیانیه هغه ته پرموټ کوي. خو BYC چې دی هغه چې کم خبر کوي هغه ګرده درواغ دی. یو خبر دیتا ته وایم بلوچستان کې می بی چې د مسنګ پرسنز ایشو است، لیکن دونه زیات نسته لاپته افراد میش ایشو 4-5% دي، زیات نسته، 4-5% دي زیات نسته. خو بي واي سي چې کوم نریټیو جوړي هغه درواغ نیگیټیو دي، هغه درواغ وای. اصل کې چې کوم مسنګ پرسنز دي لاپته افراد د ګرد غرو کې دي، د ګرد بیلې کمپو کې دي، تدا وګوره چې کوم د دهشتګردو خلاف کاروایي نه کیږي، هغه کې چې کم خلک چې دي جانوم واصل سي هغه نوم بیا چې دي د لاپته افراد په لیست کې راځي. زه ایگزامپل ورکوم، زه مثال ورکوم، لوجیک سره خبر کور بغیر لوجیک خبر نه کوم. ودو صادقزی سوکو هغه مسنګ پرسن په لیست کې هغه هم دهشتګردي خلاف مردار سو. هغه با چې دی سویب لانګو مارنګ لانګو فرست کزن هغه په هم دهشتګردي خلاف کاروایی کې په مردار سو. سفیان کورد هغه په هم د هغه سو ګل محمد نامی مری یو نومو سړی هغه هم چې دی د حملو کې چې دی په مردار سو. د بي واي سي غږ کم بیانیه دي، د درواغ بیانیه دي، د ګرد دروغ وای. او په دې کې بالکل 1% هم ډاوټ نشته، 1% هم شک نشته کې BLA BLF د ګرد بي واي سي ته ټاسک ور کړی دی ترڅو ځوانان چې دی مش په تنظیمان کې ریکروټ کا اور د ځوانان هغه اړي اور التبا ریکروټ کوي. بي واي سي چې دی هغه BLA پولیټیکل وینګ دی اور BLA اور بي واي سي غا په شهرو کې په کوټا عوام کې په اولس کې یو سپورټ نشته، یو هم درد نشته. خلک هم دا وایي دا چې دی BLA اور BLF غا چې دی پولیټیکل وینګ دی. صحیح. یوسف زی صاحب په ماضي کې بھارتي وزراو په خاص توګه باندې اجد دول په بلوچستان کې د بھارتي مداخلت اقرار هم کړی دی او اوس یو اسرائیلي مورخ ته HB زابنر هغوی هم بلوچستان کې د اسرائیلي مداخلت خبره کړې ده. نو آیا اسرائیل او بھارت چې کوم مداخلت کوي په بلوچستان کې اسرائیل سازایم لري د بلوچستان په اړه؟ دا وګوره اصل کې چې دی د انډیا او اسرائیل چې دی د پاکستان غزلی دشمن دی اور د دې دا نه غواړي چې پاکستان ډیولپ سي، پاکستان ترقی وکړي، پاکستان کې انویسټمنټ براسي، پاکستان چې دی متحد سي، پاکستان په عالمي افق کې چې دی قربانیان ورکړي. خو دې چې دی د دې مشترکه ایجنډا دا اجیت دول ګورو یادو دا اوس اسرائیلي موقع چې دی دا د دې یو پروپاګاندا ته پاکستان چې دی نه غواړي. دی ته معلوم ده پاکستان اسلامي ملک دی، پاکستان اټومیک ریاست دی، پاکستان ان شاء الله فیوچر لري، پاکستان په فیوچر کې چې دی ساوث ایشیا ټایګر دی. د دې وجہ سره د اسرائیل انډیا او نور کنټریز هم دی په هغه کې اوس هم افغانستان هم یو پروکسی جوړ شو. د دې دا کوشش کې پاکستان حالات به خراب کړي اور پاکستان ته چې دی مجبور کړي چې پاکستان د خلاف ایکشن اخلي. او افغانستان چې کومه په خطه کې ترهګري پیلاوهي نو د هغې نه صرف پاکستان ته خطره ده که نه د خطې نورو ملکونو لکه ایران، چین دغې ته هم خطره ده. دا تاسو څه ګڼئ؟ افغانستان اوس دا ټایم چې دی ما ته ویلي کې دهشتګردو پروکسیز جوړ شوی دی، هغه په ټیکې باندې دی، هغه په پیسو باندې افغانستان اخیستی دی. کم دا ټایم چې کم رژیم چینج افغانستان کې راغلی، چې کم رژیم ګورنمنټ ناست دی هغه میچور ګورنمنټ دی، هغه چې دی خالي دهشتګردي پرموټ کوي. پاکستان ته خطره نه ده، پاکستان ډیر قربانیان ورکوي اور پاکستان ته اوس معلوم ده چې خپل دشمن څنګه فیس کوم، هغه دشمن نه پرېږدي. لیکن اصل شی چې دی د هغه خطې امن خراب کوي. چاینا، ایران، کم سراونډینګ علاقې دي، کنټریز دي، د دې ملکو لاله خراب کوي. خو افغانستان ته معلوم دی هغه د ټایم چې کم ګورنمنٹ ناست دی هغه کم نیټو هتیارونه هلته پرېښولي دي، $8 بلین هغه هتیارونه استعمال کوي. اوس ریسنټ چې کم کاروایي و بلوچستان کې هغه هم هغه هتیارونه استعمال سو، نن د پاکستان خلاف استعمالوي، سبا چین خلاف استعمالوي، بیا ایران خلاف استعمالوي. خو افغانستان دا ټایم چې دی په خطه کې په ایز ا ټیرریسټ کنټری چې دی هغه انوالو دی.
صحیح. مونږ به د بیلې خبره کوو. کله د بیلې یا چې کوم فتنو الهندوستان دی هغوی دا دعوه کوي چې زمونږ کومې کاروایانې دي، زمونږ چې کومې سرګرمیانې دي دا د ولس د ښېګړې دپاره دي. خو هغوی سکولونه، کالجونه او انفراسټرکچر په نښه کوي، هغه په بمونو باندې الوزوي. نو دغه څرنګه خدمت دی د عوامو؟ شاه صاحب اصل کې بی ال اف چې دی د بلوچ عوام غیر سره غټ دشمن چې دی هغه د تنظیمان دي، هغه ډیولپمنٹ لا نه پرېږدي، هغه پړه لیکه طبقات نه پرېږدي، هغه چې دی الته کم مزدوران چې زی بلوچستان ډیولپمنٹ لپاره زی، هغه ځان لپاره پیسو ګټنګ لپاره نه زی، هغه عام چې دی شهید کوي. او دا کم دعوی چې کوي هغه دعوی هغه حرکت سره چې دی بالکل هغه حرکات سره بالکل چې دی ډیفرنٹ دی. خو بی ال ای دعوا چې دی هغه مسترد کوم، هغه بلوچ عوام همدرد نه دی، هغه بلوچ عوام دشمن دی. زه دا خبر کوم او بار بار کوم بلوچ عوام غیر سره اول دشمن چې دی هغه بی ال اف دی. هغه ځوانان چې دی ورغلاوي، هغه ځوانان چې دی مایند سیټ اپ چینج کوي، هغه ته چې دی انسرجنسي خواته راوړي، هغه ته تعلیم لا نه پرېږدي، هغه ته ډیولپمنٹ لا نه پرېږدي. او بی ال اف چې دی د دې کم دعوی دی ګرد دعوی چې دی بے بنیاد دی، درواغ دی، د درواغ وای فیک نیریټیو جوړ کړی دی. او دا وګوره کله چې کله چې ډیولپمنٹ کیږي، کله چې بلډینګ جوړیږي، سکول جوړیږي، هسپتال جوړیږي، د دې هغه بلډینګونه تباہ کوي، هغه هسپتالونه تباہ کوي، ټیچر نه پرېږدي، الته ډاکټر نه پرېږدي. خو دا چې دی بلوچ عوام دشمن چې دی هغه بی ال اف دی. صحیح. چې په پاکستان کې کله د دهشتګردو څه کاروایي وشي نو سمدستي په بھارت او د افغانستان کې سوشل میډیا یا چې هغوی کم مین سټریم میډیا د پای باندې بریکینګ چلیږي. نو په دغه وخت کې دوی چې کم دغه فوټیجز چلوي، لکه د بشیر زیب هغه ویډیو هم وچلوه چې دا په بلوچستان کې کلیعام ګرځي، دغه ته څه نظر لرئ؟ بشیر زیب پلار چې دی هغه همت نه لري چې راسي بلوچستان کې به راسي، پاکستان کې به راسي، هغه په پټ چې دی افغانستان کې په ناست دی، هلته هغه روسه د ویډیو یې جوړ کړی دی، عوام ته یو غلط میسیج یې ورکړی دی، هلته جوړ کړی دی، دلته هغه نسي راتلی، هغه پلار نسي راتلی. زه هغه ته چیلنج کوم چې پلار زوی یې چې نر زوی یې راسه پاکستان کې، بیا موږ فورسز تا سره به ګوري. دا خالي درواغ دی، د سوشل میډیا ته معلوم دی، سوشل میډیا وار دی. او په دې کې چې کوم اکاونټونه انوالو دي، څوک چې دی هغه پروموشن کی دغه د انډیا سره ډیل کیږي، دہلی سره ډیل کیږي، هغه سره اپریټ کیږي، هغه ځای سره دا اپریټ کوي، فیک نیریټیو پلاوي، خلک باندې چې دی دا یو امپریشن ور کوي. دا ته معلوم ده سر دا ټایم چې دی 7 جنریشن وار شروع ده، ګرځه چې دی نیریټیو جنگ دی، ګرځه سوشل میډیا جنگ دی، سوشل میډیا وارفیر شروع ده. خو په دا باندې چې دی دا کوشش کوي چې دی خلک ته دروغ بشکارا کوي. بشیر زی پلارم نصر اتلی سي پاکستان لا دویم چې دی د کم اکاونټونه چې دی څوک د پروموشن کوي ګرځه بهر سره ډیل کیږي. صحیح. تاسو د بهارت ذکر وکړو، په بلوچستان کې چې کوم ترقیاتي کارونه کیږي، لکه موږ سی پیک ذکر وکړو، د سیندک یا د غرنګ نور چې کومې لوی لوی منصوبې دي، د هغې د ناکامه کولو دپاره بهارت دغلته خپل پراکسیس لوبوي. ایگزیکټلی بهارت ته معلوم دی چې د پروجیکټس کامیاب سو پاکستان کې چې د خالی پر ریکورډینګ مت کې چې دی $45 بلین پر انم راځي. دا رنګ چې دی ریکورډینګ چې کامیاب سو، سیندک چې کامیاب سو، سی پیک چې کامیاب سو، بهارت پکس چې دی دا کارونه کوي، دا شیان کوي. او بهارت دا وجہ سا چې پاکستان یو خوشحال ملک نه جوړ سی، پاکستان مستحکم نه سی، هغه په اسرائیل په سپورټ سره، افغانستان په سپورټ سره بلوچستان کې دا رنګ حالات جوړي، خپل پروکسیز اکټیو کوي، پروکسیز ته روپے ور کوي. دویم وجہ دا د شاه صاحب یو خو ډیولپمنٹ وجہ سره، یو جو پاکستان چې دی سټیبلیټی وجہ سره، دویم وجہ دا د کې مچ د مارکه حق چې کم بھارت ته جواب ور کوي. اوس بھارت خپل هزیمت میټاونګ لپاره، خپل شرمندگی میټاونګ لپاره هغه پاکستان ته ډیسټیبلایز کوي. صحیح. په اخر کې یوسف زی صاحب دا راته ووایي چې بلوچستان کې د امن د قیام لپاره کې د قانون نافذ کوونکو ادارو کم اقدامات دي، د هغو چې کم کردار دی، په هغه اړه تاسو نظر لرئ؟ زه ګر سره اول چې دی خپل د کم سکیورټي فورسز دی، کم ادارې دي، د امن او امان د ته سلام پیش کوم. د هر وخت چې دی پاکستان بلوچستان عوام حفاظت کوي، دی پاکستان عوام بلوچستان عوام سلامتی ضامن دي. او دی چې دی هر کله چې دشمن به راسي موږ باندې اٹیک به وکړي، دی خپل ګولي خوري، عوام ته محفوظ کوي. خو د دې ډېر غټ رول ده او دی لګیا دی، دی کوشش کوي چې دی کم دشمن فتنه الهندوستان، فتنه الخارج چې راځي د دې د پلانینګ را ناکام کوي. اوس هم موږ تقریبا چې دی 22 کسان چې دی 22 ځوانان او افسران شهادت نوش کوي. او الحمدلله موږ خپل ادارو باندې فخر لرو او خپل ادارو ته دا وایو چې بلوچستان عوام استي سره دي، استي شانه بشانه دي. ان شاء الله موږ متحد یو او ان شاء الله په دواړه ګډ د دشمن کا مقابله کو. ډیره مننه بابر صاحب د وخت راکولو. بیا به هم تاسو له ان شاء الله ضرور زه همیشه حاضر یم. لیدونکو اوریدونکو نن خبرونه تاسو واوریدل چې بابر یوسف زی صاحب څنګه د بلوچستان په حالاتو باندې او د نړۍ په حالاتو باندې په خاصه توګه د افغانستان او بھارت چې کوم لاسوهنه ده په بلوچستان کې، په هغې باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه وقار علي شاله ورکړئ. اجازت د لوی الله په امان.